ښه جي بل سبب ذکر کوي دې خبرې پاره چې دا شرحه څه ده دې نه ما اعراض کولی چې نه وکړه نه کولو لپاره سبب وای سبب دا وای یعنې ما زړه کې دا وه چې دا نشم کولی دا شرح وجه څه ده یو وجه دا ده چې دا فن څه ده د بلاغت وال د دې دغه زمانه کې چې دا زه پکې د دې تازګي ختمه ده علما نشته بس د دې تازګي نشته ځکه باغ ته چې اوبه ورکړې خو تازه وي چې اوبه نه وي بیا تازه نه وي نو مراد یې دا ده چې دا فن وچ ککړ ده وجه دا ده چې اوبه یې نشته اوبه یې څنګه نشته داسې اوبه یې نشته چې دغ فن کې شوق وال څوک پاته نه دي علما نه دي پاته ځکه یې ویله وان هذا الفن قد نزب اليوم ماؤه دا فن چې ده د بلاغت وال قد نزب اليوم وچې شوي دي په دې زمانه کې ماؤه اوبه د دې اوبه یې وچې دي نو چې فن اوبه وچې شي خو باغ وچ شه دا اوبه وچوالی کنایه ده دې خبرې نه چې دې کې شوق وال څوک پاته نه دي خلک چې دنیا طرف ته متوجه شي بس به علم پاته شي کنه فصار جدالا بلا اثرین نو دغه فن څه ده دا وګرځېده جدال جګړه بلا اثرین جدالا یعنې دې کې مجلس کول چې سړی دې کې خبرې کوي دا فن مسلې سړی کوي دا یو تکلم څه په دې کې او دې کې خبرې کول جدالا دا جګړه شوه بلا اثرین بې فایدې چې فایده یې نشته بیا چې څوک یي نه بیا چې تنه یې واوري یا تنه یې زده کړي فصاره جدالا وګرځېده دا فن جدالا جګړه یعنې تکلم په دې کې خبرې کول په دې کې جګړه شوه و داسې جګړه شوه بلا اثرین بلا فایده وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمرین وذهب رواؤه او ختم شوی و رواؤه منظر حسن حسن منظر دا پاته نه و ذهب ختم شوی و رواؤه منظر حسن یعنی دا د حسن کتلو ځای نه و ځکه حسن خو یې پسه وی چې د دې ترقي وی ترقي یې ونه ځکه علما نه و ویلو والې نه و نو ذهب رواؤه ختم شوی و رواؤه منظر حسن د دې فن دا فن جای د نظر د حسن نه و چې ته دې ته ښایست په نظر وګورې ځکه څوک ونه فعاد خلافا بلا ثمرین نو دا فن وګرځېدی خلافا محل د خلاف یا دې کې خبرې کول دا عین اسې یو خلاف شه څنګه خلاف شه بلا ثمرین بې میوې څه میوه یې نه وه فعاد خلافا نو وګرځېده دا فن یعنې خبرې کول په دې فن کې خلافا خلاف څه معنا یعنې دا محل د خلاف شو ولې دې کې محل د خلاف خو ښه که نه ځکه څوک یې وایي څوک یې نه وایي یو دا محل د خلاف یا دا ده چې دې کې خو اختلافات هم شته که نه په دې مسلو کې نو دا هسې یو خلاف شو چې هسې خولې باندې ګردانوي بلا ثمرین چې میوه یې پاته نه شوه حتی طارت بقیت آثار سلب ادراج الریاح وسالت بآناک متاع تلک الاحادیث البتاح بقیه نه مراد دی فایدې د دې قوم دا کوم قوم چې ده د دې علم وال قوم دې ولې فایدې
دا څه شوې، دا ختمې شوې په لارې د هواګانو کې. لکه هوا روالوځي که نه غټه درنه هوایي، بس په لارو باندې ځي، ځان سره دا څیزونه اخلي، ولې اخوا دیخوا. نو دا فن هم د دې علماو والې دا فایدې دي، علم والې مسلې دا وګرځېدې په لارو د هواګانو کې، هوا واخیستې ورکې کړې، حتی طارت، حتی ختم شلې. بقیت و اثار صرف، بقیه یعنی فایدې د اثار د سلف. یو خو سلف دی مخکې خلق دي، یو د دې اثار دي. اثار هغه علم ده. دغه اثار څه و؟ او سلف خو نه و، او مخکینی خلق علما او ختم و. خو د دې چې کوم اثرات وو هغه هم لاړل په منځ د لارو د هواګانو کې، ختم یې کړې، هواګانو وړو. حتی طارت، حتی چې ختم شو. بقیت و اثار سلف، باقی مانده نښې د سلفو. سلف هغه چاته وایي چې مخکې تیري. لکه اسلام چې سلف چاته وایي، صحابه ته وایي، تابعینو ته وایي، دې ته سلف وایي. سلف یعنی مخکې تیر دي، او دا د موږ دلیل دی په اسلام کې، دې ته سلف وایي. یو دا ده چې په دې فن کې سلف، یعنی د بلاغت فن کې سلف. سلف معنا مخکې متقدمین علما چې هم ماهرین خلک یې شوقي ورسره. د دو ولې فایدې دا د هواګانو په لارې لاړې، هواګانو واخیستې، ختمې کړې. حتی طارت، حتی چې لاړې. بقیت و اثار صرف، هغه باقی مانده نښې د سلفو، یعنی د دو ولې فایدې، ای دو ولې مسلې چې کومې باقی پاته وې. ادراج الریاح، په منځ د لارې د هواګانو کې. وسالت بآناک متاع تلک الاحادیث البطاح. آناک چټ ته وایي، متاع جمع د متیتون ده، اوښانو ته وایي، سواریو ته وایي. تلک الاحادیث، احادیث نه مراد دا خبرې دي په دې فن کې. بطاح الګډو ته وایي. اوس یې داسې معنا شوه. وسالت اوبیدې بآناک متاع تلک الاحادیث، په چټونو د سواریو د دې احادیثو، دغه احادیثو چې د فن متعلق و. البطاح الګډې، الګډې اوبیدې او دا چټونه د سواریو دا یې ځان سره وړ. اوس ګوره یو خو سواري، یو د دې سټونه یي. آناک چټ ته وایي. دا چټ یې ولې ذکر کړ؟ لاندې حاشیې ولوایي چې چټ یې ځکه ذکر کړ، وجه یې دا ده چې د سوارۍ تیزوالی او سستوالی دا په چټ معلومیږي. اوښ چې تیز رواني که نه، دا چټ داسې کوي، تیز یې وړي. بیا به ته پوهېږې چې دا اوښ تیز روان ده، چټ نه پته لګي. چې اوښ سوس رواني سوارۍ، بیا چټ نه پته لګي چې دا ورو روان ده. نو دا چټ یې پکې ځکه ذکر کړ چې د سوارۍ تیزوالی سستوالی دا په چټ معلومیږي. دا آناک یې ځکه ذکر کړي دي. اوس دا معنا شوه. وسالت اوبیدې بآناک متاع تلک الاحادیث، په چټونو د سواریو د دې احادیثو. کوم احادیث؟ د فن متعلق، دا علم بلاغت متعلق چې کوم حدیث دي، خبرې دي، دې باندې اوبیدې. البطاح الګډې، ابتح جمع ده، الګډې اوبیدې یعنی ځان سره یې وړ، ختم یې کړ. په پوهېږم که نه؟ خالی. واما الاخذ والانتهاب فامر یتاه باللبیب فللارض من کاس الکرام نصیب. دا دفع د سوال کې چې سړی ته ځکه شرع وکړه مسلماني چې دا متول څه د دې نه خو اخذ شوري ده، لوټ مار. دا نور علما دي دا تېنه خبرې رخلي، ځان ته یې نسبت کوي چې دا زه داسې یم. لوټ مار یې شوري کړی دی په متول. څوک لږ خبرې رخلي، څوک ډېر خبرې، ځکه متول خو غاټ کتاب ده، علم نه ډک ده. څوک په پوهېږي نه پوره، خو لوټ مار یې شوري کړی ده د غلاګرو. یو غلا تې نه کوي، خبره تې نه راغلي، بلې تې نه کوي، بلې تې نه کوي. لوټ مار یې شوري کړی ده په متول. رخلي خبرې تې نه، ځان ته نسبت کوي چې دا زه داسې یم. نو دا لوټ مار شوري ده، خو مسلماني ولیکه که نه چې ویلي کې به دا لوټ مار څوک نه کوي. ځکه ته به صاف سوتره بیان وکړې، بیا لوټ مار ته به ضرورت پاته نه شي.
چوک تا غوندې کتاب لیکلی نه شي چې مسلماني غوندې کتاب ولکې مختصر مفید لوټ مار کې دا فایده نه شي کېدی چې دوی مسلماني غوندې کتاب جوړ کړي بس بیا به لوټ مار ختم شي متول کې به څوک لوټ مار نه کوي ځکه لوټ مار چې کوي خو دې پرې کوي که نه چې خبرې ترې نه راخلي کتاب به ترې نه جوړوي مسلماني غوندې لیکلی نه شي ځکه هغه به غلطې خبرې لوټ مار به کړی صحیح خبرې به نقل کړي نه نو چې ته مسلماني ولیکې بیا به لوټ مار ختم شي نو مختصر خو دې له وجې ولیکه چې ته وایې دا ما ځکه تاخیر وکړه چې دا فن خلق تلي وو دا هواګانو وړي وو او دا سلفو والې نښې هغه تللی وې هواګانو لارې کې او دا چټونه د سواریو دې باندې الګډې بایدلې وې یعنې دا سواری د دغ فن چې کومې سواری وې د دغ فن علما هغې باندې الګډې بایدلې وې مطلب ختم ومړو ته داسې وایې ځکه ما بې شوقه وم چې مسلماني مه لیکه څوک شته نه خو ټیک ته دا خو بې شوقه خو وې خو هلته لوټ مار شروع دی په متول کې بیا نو ته چې مختصر ولیکې بیا به لوټ مار څوک نه کوي ځکه څوک چې لوټ مار کوي خو کتاب به ترې نه جوړوي صحیح کتاب جوړولی نه شي نو چې ته مسلماني ولیکې او متول مختصر کې بس لوټ مار ختم شي د کار سړی به یېرېږي چې دا خو ده ولیکلی صحیح کتاب اوس موږ داسې خو نه شو لیکلی داسې لوټ مار خو نه شو کولی بس بیا به لوټ مار ختم شي دې پاره ته مسلماني ولیکه دا وایي نه نه لوټ مار نه زه نه یېرېږم عالم سړی سخي وي لوټ مار که څوک کوي دی که نه موږ څه پکوو لوټ مار باندې خو لبیب سړی کامل العقل سړی خوشحالیږي ځکه چې عقلمند سړی وایي چې دا خو ګوره ما کتاب نه لوټ مار شوړې ده یعنې دا خو ما کمال ده چې دومره کمالات به جمع کړي دي چې خلک لوټ مار کوي ما کتاب نه اخلي نو دې باندې خو عقلمند خوشحالیږي دا خو د عقلمند سړي صفت ده چې د سره دومره علم ده داسې کتاب یې لیکلی ده چې خلک دې نه فایدې اخلي دې باندې خو لبیب سړی خوشحالیږي هوښیار بل دا ده فللارض من کاسل کرام نصیب ځمکه چې ده سخیانو والې کاسې دا خو عامې غریبان راځي کاسې اسکي شربتونو والے میلمانه راځي مسافر راځي ازمکې صحیح پکې ځکه دا جامونه ډکې که نه بیا لږ توی شي بیا دا ځمکې ته حصه میلاو شي په شربتو کې نو دا خو د سخي سړي شان ده چې عام خلک یې د والا سخاوت نه فایده اخلي ځمکې ته فایده رسي نو زه چې زه خو ځان ته سخي وایم عالم نو کما کتاب نه څوک فایدې واخلي لوټ مارو کې ودې کې دا خو د علم فایده ده کوي دی که نه لوټ مار نه زه نه یارېږم په دا کیسه وه چې ټیم نه و دا کیسه وه چې علما یې پاته نه و دا کیسه وه چې شوق العلم نه و بس زه بې شوقه وم ما مسلماني نه شوی لیکلی ادی نه نه ده مانه پاته تاخیر مانه داسې نه ده شوی چې مسلماني کې ما تاخیر وکړه ځکه چې خلک لوټ مار کوي متول نه کوي دی نو کوي دی ځکه دی کوي چې زه خو لبیب سړی هوښیار هوښیار سړی خو وایي دی ته چې دې علم نه خلک فایدې اخلي په دې خوشحالیږي نو که ما په علم نه فایدې څوک اخلي خو کوي اخلي دی او ګوره ته نه ګورې شاعر وایي چې فللارض من کاسل کرام نصیب ځمکې پاره هم کاسې د سخي سړي نه حصه وي میلمانه خو یې سکي غریبان یې سکي بیماران یې سکي ځمکې ته حصه پکې میلاو شي نو که ما علم نه دو ته حصه میلاو شي دو غلاګانې کوي دی زه خو سخي ځان ته وایم فللارض من کاسل کرام نصیب ځمکې پاره د کاسې د سخیانو نه نصیبي ساده لاندې اوږد شعر لیکلی ده وایي دا اصل کې دغه شعر ده دا ګوره 24 حاشیې ته وګوره شربنا شرابا طیبا عند طیب کذلک شراب الطیبین یطیب وایي شربنا شرابا وایي مونږ شربت وڅکل شراب شربت ته وایي که نشه یې پکې که نه شربنا شرابا مونږ شربت وڅکل طیبا ډېر مزیدار شربت طیب پسې یې که نه چې سر دردي نه راولي نشه نه یې پکې عند طیبین په نزد د مزیدار سړي مزیدار سړي خو ته مو مزیدار شربت وڅکل
مزیدار سړی طیب سړی چا ته وایي چې ظاهر او باطن برابرې داسې نه چې ظاهر کې یو شکل لري او باطن کې ده کې حسدونه یي بغضونه یي کنځلې غلاګانې دا نسی طیب سړی کې دی طیب دی ته وایي چې خوږ بوی ځي یعنی دا ونه باطن کې صحیح وي ظاهر کې صحیح وي بیا دې ته طیب وایي مولوی طیب خان لکه ځان کې واخلې ته مولوی طیب خان یې دا دی شربنا شرابن طیبن عند طیبن مونږ وڅکله شربت طیبن مزیدار ډېر مفید شربت و شوګر نه ورنه جوړېده عند طیبن په نیز د مزیدار سړي چې ظاهر برابر و باطن برابر و کذلک شراب الطیبین یطیبو دغه شانتې شراب او شربت طیبینو د صاف خلکو شراب چی چې ظاهر برابر یا باطن برابر یطیبو ډېر مزیدار یې که نه چې طیب سړی وي چې ظاهر باطن دواړه صاف وي هغو شراب هم یطیبو مزیدار یې پسې ځه ورته بلې شعر ته ګوره شربنا و احرقنا علی الارض جرعتن وایي موږ شربت وڅکل هم و احرقنا علی الارض توی مو کړه په ځمکې جرعتن یوه چمچۍ یوه چمچۍ مو په ځمکې توی کړه خپله مو وڅکل اچھا چمچۍ مو په ځمکې توی کړه وایي داسې څوک کوي ګنډه پوړ استاد دا څوک نه کوي چې هم دې وڅکل او په ځمکې دې توی کړه جرعتن یوه چمچۍ شربنا و احرقنا ومسکل و احرقنا توی مو کړه علی الارض په ځمکې باندې جرعتن یوه چمچۍ وایي دا دې څه وکړه وایي سړیا وللارض من کاسل کرام نصیبو ځمکې پاره خو د کاسې د سخیانو نه حصه یي که نه ما ځکه توی کړه یوه چمچه مې توی کړه چې ځمکې ته حصه ورسي اچھا مو سره وڅکل دا هغې ته حصه ده فللارض من کاسل کرام نصیبو وکیف ینهر عن الانهار سائلون ولمثل هذا فلیعمل العاملون بله وجه وایي وایي ګوره نیرونو نه به سائلون تږي څنګه ته بندی چې یو تږی سړی اوبه غواړي پتکای ورسره یي جام ورسره یي چیرې نیر نه څوک خلک بندی چې ته به دا اوبه نه اخلې پتکي کې یا جام کې دې نیر نه نیر کې چې کمیږي وکیف ینهرو څنګه ورټل شي عن الانهار نهرونو نه السائلون سائلین سوالګري نیر نه خو څوک رټل نه کوي د څکلو اوبو ولمثل هذا فلیعمل العاملون دغه هغه سپاره چې خلک فایده واخلي دې پره خو عاملون عمل کوي سوره صافات کې دا راغلي ولمثل هذا فلیعمل العاملون مثل د دې هغه چې څوک فایده واخلي فلیعمل العاملون عاملین عمل کوي که نه چې چاته فایده ورسي زه یو عامل که نه ما دا علم وکړه متول مې لیکلی ده که څوک لوټ مار کوي دی ځمکې پره سخیانو کاسې نه حصه نو زه سخي سړی یم په علم کې خو سخي سړی پکاري بخیل خو نه یې پکار نو ما نه که څوک فایدې اخلي ما علم نه دا پره خو زه لګیا دغې پره یم چې ما طرف ثواب راکړي جنت راکړي او دا خو ما تعریف ده چې دا فلانکی دومره غټ عالم ده ګوره خلک دنه فایدې اخلي متول نه غلاګانې کوي یو کار کوي بل کار کوي ثم ما زادته مدافعتي الا شغفا وغراما والظمأ في اواجر الطلب واواما دا وایي چې دا خو مخکې ویلو که نه چې ما ته ملګري راتله ثم رأیت الکثیر من الفضلاء ډېر علما مې وکتل هغو دا ویله چې حضرت ته داسې وکړه دا متول خو ډېر ګران ده دا مختصر که خلک لوټ مار کوي او دا کوي هغه کوي خو ته صحیح ولیکه که نه چې صحیح ولیکې بیا به مونږ په پوهېږو هم ځکه ګران ده متول بل لوټ مار به بیا څوک نه کوي داسې وکړه که نه نو دا علما تا خو ته ثم رأیتو کثیر من الفضلاء ډېر علما ما خو ته تله راتله او ما ته دا ویله چې یاره ته توره وکړه همت وکړه محنت وکړه او دا متول مختصر که نو بیا څه وشو ته خو دغه کیسې کوې چې ما مختصر معنی نه شوی لیکلی ځکه ټیم یې نه و علم ول څوک پاته نه و خلک دوبیو ته تله بوزبیو ته تله علم باندې چا څه کول زه بې شوقه وم ښه نو ښه خلک تا نه مطالبه کوله یوه
یوه خو دا وه. بل دا وه چې خلک چې دي هغو غلاګانې کولې متول نه، ټیم نه و د علم، شوق نه و. او ته وایې چې دا علم یو جګړه واسې بلا فایدې. بیا دې نه خو داسې معلومیږي چې ته بیا د مسلماني نه یې لیکلې که نه، بیا خو به دې نه یې لیکلې، ځکه ټیم یې نه وه، جګړې جوړې وې او څوک و نه، د دې علم خوند پاته نه و، څوک نه و چې د دې علم خوند هغو سره پاتې شي. بیا خو دې دا معنی ده چې بیا به دې نه یې لیکلې. وایي نه نه ثم ما زادتهم، بیا نه که زیات دو لره. چا لره؟ دا فضلا دا سایلین چې و، دو خو راتله ما ته ویلې چې ته کتاب ولیکه، اما به اخوا دېخوا خبرې کولې، دو ته به مې ټیل ورکولی چې نه یې شو لیکلی. کله به مې ویله او 10 منټ ته، کله به مې ویله چې کور کې بیمار ده. دا ټیل مې جوړ کړی و. خو دی وایي هر څومره چې ما ټیل ورکاوه دې خلکو ته، نو د دوی مینه زیاتې ده، دو مینه نوره زیاتې ده. بیا به نور ډېر راتله جومات ته چې جي دا ولیکه دا ولیکه. د دوی تیر زیاتې ده، تنده زیاتې ده، تنده یې زیاتې ده. لکه غرمو کې چې سړی تږی، سختو ګرمي وي، سړی تږی، داسې د دوی تنده زیاتې ده. نو بیا خامخا ما اراده وکړه استقامت سره چې زه دا کتاب شرع ولیکم چې مسلماني ده. ثم ما زادتهم، بیا نه که زیات دو لره. مدافعاتي د ما ټیل، ما خو دو ته ټیل ورکاوه چې نه یې شو لیکلی. سړی مونږ داسې یو، هغه یو، دغه یو، افن وال څوک پاته نه دي، څوک شوقیان نشته دی. ما خو دفع کول. خو ثم ما زادتهم، بیا نه که زیات دو لره. مدافعاتي د ما ټیل الا شغفا و غراما، مگر زیاته مینا، دو مینا نوره زیاته ده. و غراما زیاته تنده، تنده یې نوره زیاته ده، تږي کېده نور. و غراما زیاته تنده، غرام اصل کې زیات حرص ته وایي. و زمعا التنده فی هواجر الطلب، په طلب دی کتاب کې کل هواجر، چې دا طلب دی کتاب داسې و لکه غرما، لکه سخت غرمه چې د ګرمي. دا طلب دی کتاب داسې و کل هواجر، لکه سخت غرمه. د دوی په دې سخت غرمې کې مینه ډېره زیاتې ده. یوه حرص یې زیاتې ده، دوه تنده زیاتې ده. په طلب کې کل هواجر، په طلب دی کتاب کې چې دا طلب دی کتاب داسې و لکه سخت ګرمي. و عواما سخت تنده زیاتې ده. و حرارتو ګرمي یې زیاتې ده د خلکو، اوبه یې خامخا غوښتې. دا ګورې ثم ما زادتهم، بیا نه که زیات دو لره. مدافعاتي د ما ټیل الا شغفا، مگر مینه سخته. و غراما سخت حرص. و زمعا تنده فی هواجر الطلب، په طلب دی کتاب کې کل هواجر چې دا پشان د غرمو. و عواما سخت تنده. بیا به مې څه کړي وی، بیا مې خامخا مسلماني ته ملا وتړله. فانتصبت لشرح هذا الكتاب، دا مخکې سبب ده، دا مسبب ده. یعنی دا اسباب و ته ورته ګوره چې دا خلک ما ته بار راتله، دې تنده زیاتې ده، ډېره مطالبه یې کوله. نو دا سبب دی ده چې زه شرع ولیکم. افې په مسبب باندې داخلېدل واجب نه دي، خو صحیح دي. یو شرط جزایي، جزا باندې فې داخلېدل واجب دي، ایو مسبب سببي. نو مسبب باندې فې دخول صحیح ده، واجب نه ده. دا مسبب ده. دا مخکې خبرې سبب شوې چې دا خلک راتله، تنده زیاتې ده، تمنا یې کوله. دا سبب د دې خبرې شوې چې فانتصبتو، ما ملا وتړله. انتصاب معنا ملا تړل، یا معنا فانتصبتو تهیأتو، زه مکمل تیار شم. یا فانتصبتو تفرغتو، ځان مې مکمل فارغ کړ. لشرح الکتاب، لپاره د شرح د کتاب چې تلخیص ته علی وفق مقترحیم، موافق تی مطلوب دی دوی. ثانیا دوم ځل، یو ځل خو مې متول لیکلی و، نو دوم ځل مې بیا اراده وکړه چې اوس مختصر لیکه. فانتصبتو تهیأتو، تیار شو. یا دا معنا فانتصبتو، ملا مې وتړله. لشرح الکتاب، لپاره د شرح د تلخیص علی وفق مقترحیم، موافق تی مطلوب دی دوی چې دو څرنګه مطلب و چې داسې کتاب ولیکي.
عین دو مطلب موافق مې ولیکلی ثانیا دوم ځل ولعنان العناء عنایت نحو اختصار الاول ثانیا ولعنان او عنان منه واګې چې د اس خولې کې عنایت مهرباني ته وایي توجه ته وایي دا توجه چې د عنایت مهرباني دې تشبیه ورکړه اسب سره جواد کره اس چې دا مهرباني دا څه لکه اس ځکه اس ته منزل ته رسوي چې مهرباني دې زړه کې بعد منزل ته رسوي که نه چې په لارې ځي او دا لارو کې د بوډاګان خلک غریبان او بوډۍ ښځې ته ګاډي کېناستې خو دې ورته ودروه که نه دو ور وخځوه دوا خو به ته کوي اچھا ته تونای کېږي په مخ په تېر شه تو نشان ازمیا نشان چې ته تونای کېږي په مخ په تېر شي نه دا چې ګټه نه ده نه دا چې داسې کمال ده کمال دا ده چې ورته ودرېږي دا بوډۍ ښځې دا بیمارانې دا غریبانې دا په دې لارې نو دې ته ودره ویې ښځه بې پیسو دا ګوره دي فانتصبتو ولعنان العناء عنایت منه مهرباني عنان منه واګې دا واګې چې دي دو تشبیه ورکړه اسب سره په دې کې لکه اس تا مقصد ته رسوي دا مهرباني څه ده دا ډېر ښه صفت ده دا د مقصد ته رسوي نو دا مشبه ده د عنایه لکه ته زید مشابه کې منظري سره په شجاعت کې دلیری کې داسې د مهرباني مشابه د اس سره په چیز کې په رسیدا کې مقصد ته لکه زید مشابه د ازمري سره په څه کې مشابه ده په شجاعت کې داسې د عنایت څه د مهرباني د تا سینه کې چې دا مشابه د اسب سره کره اس سره په رسیدا کې منزل ته مقصد ته نو بیا ذکر د مشبه چې عنایت ته مهرباني مراد هغه مهرباني خو کأنه جوادون گویا دا اس ته دا مې اس سره مشابه کړی ده که نه هغه افرادونه مې ګرځولی ده ادعان په خپلې دعوې کې دا خو نه دا مهرباني د هغه اس ته خو ما دا مهرباني مشابه کړه اس سره په دې کې لکه اس دې منزل ته رسوي دا یې دې رسوي دا وجه دې شیبې شوه بیا مې دا مهرباني څه ده دا افرادو د اس نه وګرځوله چې دا یو اس ته ادعاء ما په دعوې کې دا هم یو اس ته بیا ذکر د مشبه چې دا مهرباني ده او مراد هم دغه مهرباني ده خو گویا دا اس ته دې ته استعاره بالکنایه وایي یعنی دا کنایه مشبه به نه ده چې دا د مشبه به یو فرد ده په پوهېږو که نه اس سره لازم واګې دي یعنې عنان واګې ورسره لازم یې خولې کې که نه دا لعنان چې دي دا لازم دی اس دی دا مثابت که عنایت ته دا هم ادعایی اس ته دا هم اس ته نو هغه واګې چې د اس حقیقي لوازم و دا مو د اس د مجازي ته ثابت کړه چې عنایت مهرباني ده دا استعاره تخیلیه ده تخیلیه ولې ورته وایي ځکه تا په خیال کې دا درکوي چې دا مهرباني چې ده دا اس سره مشابه ده د واګو نه پته لګي چې دا مهرباني چې ده عنایت دا اس سره مشابه کړی ده دا استعاره تخیلیه شادي چې دا واګې ګرځیا را ګرځیا داسې کله اس دې طرف ته کټ کې کله دې طرف ته دې ته وایي استعاره ترشیحیه ترشیح تزیین ته وایي دا سره دا استعاره ښایسته کېږي چې مناسبات ثابت کې د مشابهي مناسبات یا مشابهات ثابت کې ګرځول را ګرځول دا ګرځول را ګرځول دا خو اس صفات دي او مشابهي صفات دي اته مشابهات ثابت کې چې مهرباني ده ترشیحون دا ترشیح ته یعنی دا حسن د دې استعارې ولعنان العنایت واګې د مهرباني نحو اختصار الاول په طرف ته اختصار د اول کتاب چې متول ده ثانیا صارفا ثنا یسنی نه ماخوذ ده یو ثانیا اسم ده عدد د اول مقابل کې اول دا اسم ثانی اسم یو ثانیا مشتق ته اسم نه ده دا مشتق ته ثنا یسنی نه په معنا د ګرځولو سره ده دا معنا وصفي ده مشتق وصفي لکه ضارب مضروب وصف ته کنه داسې دا ثانیا ګرځولو معنا ده ثنا یسنی نه ماخوذ ده وصف ته
ایو ثانی دا ده چې اول مقابله کی هغه څه شای ده وصف نه ده اسم ده اول اسم ثانیاً ثانی د اول په مقابل کې دا اسم ایو دلته ثانیاً ده دا ثنا یسنی نه ماخوذ ده په معنا د صارفن ګرځون کا دا څه معنا ولی انان لنایتی او واګه د مهرباني نه په اختصاری لولې په طرف ته اختصار د اول کتاب چې متول ده ثانیاً صارفن دا مې راو ګرځولې دا مې راو ګرځولې دا واګه په طرف ته اختصار د اول چې متول کتاب ده کیا مختصر کو دې ته مې واګه د اثر راو ګرځولې خپل مهرباني مې دې ته متوجه کړه چې اس غونډه و ها وی طبیعت ته څنګه و وی طبیعت مې ښه خراب و چې نسوار نه یوه اته به درځي جوان نه لکه ځان چې واخلې چې جوان یې خوشي خوشي ده ټوله چې بوډای به څه خوشي ده هېڅ خوشي نشته خو زور به ځان خوشحاله نور خوشي نه دا زده که دا خبره دې مطلب ده ما چې خپلې ځواني نه فایده واخله بیا بوډا سي چې بوډا سي به جاړیا که تا ونه جړل بیا پس وای بس